یهود د دین او د اسلام ازلی دشمنان دي. په دغه یهودو کې یو کس پیدا شو، عبدالله ابن سبا. دغه عبدالله ابن سبا هغه شخصیت دی چې په مخ د ځمکه اول आवाज اوچت کړی دی چې د خلافت لایق علی رضی الله تعالی عنہ دی، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو. دا هغه شخصیت دی. وہ یہودی راغلی وو په مدینه منوره کې اوسېدو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا وشړو، د ته پته و چې دا شخصیت چې دی دا یو مکار انسان دی، دا اسلام ته نقصان رسی. هغه وشړو مصر ته. کله چې دی مصر ته لاړو نو په مصر کې 1900 کسان تیار کړه او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مخالف یې راوچت کړه. مدینه منورې ته راغلل. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله د خلافت 14 کاله برابر شو نو دی دغه خپل ملګرو سره دا پروپاګاندا جوړه کړه چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه ختمو. خو څنګه چل وکړو؟ تمام ورته وي وای داسې روزو کې بلاړ شو چې په مدینه منوره کې څوک نه وي. وای هغه ورځ دا دی چې د ذوالقعدې په میاشت کې بلاړ شو، ځکه چې خلک به حج لتلی وي، مدینه منوره به خالی وي، منګه به ورشو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ به ختم کو د دغه ځای نه. کله چې د ذوالقعدې میاشت شروع شوله، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې ناست خطبه ته کله ودرېدو، خطبه کوي. یو کس پکې پاسېدو، وایي موږ ستا خطبه اورېدل نه غواړو، ته د دې منبر نه راکوشه. بل کس پاسېدو، عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خپل خطبه جاری ساتله. په دې کې بل پاسېدو، بل پاس، تر دې چې 1900 کسان پاسېدل او دغه اوازونه شروع کو، موږ ستا خطبه اورېدل نه غواړو. تر دې چې یو پکې پر عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ باندې پکانه گزار وکړو. چې کله پکانه گزار وکړو هغه را پرېوته، بېهوشه شو. خطبه اونه ویلې شوله، مونځ اونه شو، دا غوغا جوړه شو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ کور ته راوړلی شو. دغه باغیان 1900 کسان دا आवाज اوچت کړی دی چې ته دا خلافت پرېږده، موږ تا نه خوښو. دغه یهود ما ته وایي دا ازلي دشمنان دي د اسلام. علا کل حال عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په کور کې بند شو. یو ورځ تیریږي، بل ورځ تیریږي، بل ورځ تیریږي. خوراک سکاک په بند دی. یو وار علی رضی الله تعالی عنہ راغی او ورکه ورته وی تعالی ز سره وړم، خوراک تل راوړم، سکاک تل راوړم. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وی سم راوړه. کله چې زه تګ شم د قران تلاوت شروع کوم او کله چې زه وګ شم نو مونږ ته ودرېږم. زما لوګه زما تند په دغه د قران تلاوت او په مونږ باندې ختم شي. ورځې پکې ډېرې تیرې شوې تر دې چې د 10 ورځو نه خبره واوړېده. خو دغه باغیان ورته ګیر چاپېره ولاړ دي او بار ته را پرېږدي نه. علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته، حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته، عبدالله ابن زبیر، محمد ابن طلحه رضی الله تعالی عنهما ته وی لاړ شي او تاسو د خلیفہ وقت او د خپل تر څوکیداریو کې دوی راغلل او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څوکیداری کوي. د علی رضی الله تعالی عنہ زامن عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او د طلحه رضی الله تعالی عنہ زوی راغی او دغه سلور کسان د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څوکیداری کوي. خدانا چې سوړي پرېږدي نه. و یو وار علی رضی الله تعالی عنہ د اوبو مشکیزه راډه کړه چې اوبه ورله یو سم ډېرې ورځې وشوې
میاشت نه زیات وخت تیر شو چې اوبه وروړم او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اوبه وسکي. کله چې هغه مشکیزه راډکه کړله دغه باغیانو هغه مشکیزه دومره په غشو باندې وویشتله چې سوری شوله او یو څاڅکي اوبه پکې پاتې نه شوې. نو علي رضی الله تعالی عنہ د عربو د دستور موافق و یو انسان به چې بل ته خپل عذر پیش کو نو دا خپل پټکی به راواغستو او دا هغه په جولې کې به ورواچو چې زه اوس مجبور یم او ستا چې کم کار دی هغه نشم کولی. علي رضی الله تعالی عنہ خپل پټکی مبارک کوس کو او دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته ورغورځو دا هغوی جولې ته چې زه ډېر مجبوره شم ستا د پاره زه اوبه هم نشم دروړی. په کور کې ناست دی کله چې څلوېښت ورځې برابر شوې ډېر ګران کار دی. خلیفه وقت دی امیر المؤمنین دی عام انسان هم نه دی. نو دی بره وختلو او دی ټولو ته وی ګورې وی مسجد نبوي د پاره ځمکه ما اغستې ده زه دا نه یم چې زما ده خو ما پکې یو 2 رکعت لمونځ ته پرېږدې. بیر رومه د خوږو بوداکوي خو ما اغستې دی زما په پیسو باندې شوی دی ماله د دې یو 2 قطرې اوبه خو راکړي زه دا نه یم چې دا اوس زما دی ما دا د مسلمانانو دپاره وقف کړی دی خو یو 2 قطرې اوبه خو ترې راکړي یو 2 څاڅکي اوبه خو ترې راکړي. خو دغه باغیانو به دا وې نه خلافت نه استعفا ورکړه. په دې کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دغه 40 شپه باندې چې کله اوده شو نو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدل او رسول الله مبارک ورته بیان فرمایي عثمانه ستا د 40 ورځو تند بنن په حوض کوثر باندې ماتیږي. نن به ته د حوض کوثر اوبس کې 40 ورځې تا خوراک سکاک نه دی کړی خو نن به ستا د 40 ورځو تنده ماتیږي. کله چې راپاسې د خوشحاله دی نائله رضی الله تعالی عنها د ده بیبي هم ورسره په کور کې ده د مونځ کو او بره بیا وختو خلکو ته دا وایي چې ما دې مونځ ته پرېږدی د جمعې ورځ وه خو دغې باغیانو نه پرېښود. نائله رضی الله تعالی عنها ورته وایي امیر المؤمنین دا خلق تا نه پرېږدي ته ولې خېجې؟ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي نن زما اخرې ورځ ده ما ته پاک پیغمبر ویلي چې ته به نن حوض کوثر څکې. علي رضی الله تعالی عنہ ورته دا وایي چې استعفا ورکړه چې دا باغیان دي ګوره موږ دوی سره اوس جنګ نشو کولی یا موږ له اجازت راکړه چې دوی سره جنګ وکړو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وای د جنگ اجازت خو ځکه نه در کومه چې دا زما د جانان وطن دی او زه دا نه غواړم چې زما د جانان په وطن کې وینې توی شي او استعفا ځکه نه ورکوم چې ما ته خپل جانان ویلی دي چې امیر المؤمنین عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کو تا استعفا ورکړله او د خلافت دا جامه دې اوښکله نو د جنت بوی به م ونه وینې. نو ما ته خو پاک پیغمبر ویلی دی چې دا به نه پرېږدې نو زه څنګه پرېږدم. په دې کې دغه څوکیداران بار ولاړ دي خو یو ظالم عمر ابن حمق دی په دیوال باندې ور واوړېدو او عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یې په پلک باندې په سر وو د اوسپنې په پلک را پرېوتو بېهوشه شو. په دې کې یو بل ظالم سودان ابن حمران هغه چې کله ورغی او چاړه ورسره و عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یې پیو نو نایله بیبي راپاڅېده او دغه چاړې رانیوله په دغه چاړې باندې د نایلې بیبي نه ګوتې کټ شوې. چې کله ګوتې کټ شوې په دغه اواز باندې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راپاس او دغه سودان ابن حمران ته خیرې وکړه. هغه خیرې ورته الله رب ذوالجلال بیا قبول کړ او په دغه ټیم کې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نه سا وتلا شهید شو.
نو نایله بیبي وایي زه ګرځېدم چې د عثمان غني رضی الله تعالی عنه دا وینې پاکې کړم خو باغیانو زمونږ د کور تمام سامان سوځولی و مونږ کره معمولي کپړه هم نه وه ما خپله لوپټه راواغسته او د عثمان غني رضی الله تعالی عنه وینې مې پې وچول شروع کړل او بارته د عثمان غني رضی الله تعالی عنه جنازه دغه ظالمانو نه پرېښودله حضرات 3 ورځو پورې عثمان غني رضی الله تعالی عنه په کور کې دی خو چې څوک ورځي باغیان هغه نه پرېږدي چې دا به نه راوباسي او جنازه به هم پې نه کېږي په دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما لور ده خور ده او د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لور ده د پاک پیغمبر بیبي ده ام المؤمنین ده راووتله او د مسجد نبوي په پوړو باندې وختله او باغیانو ته आवाज وکړو چې دا د عثمان غني رضی الله تعالی عنه دا جنازه را پرېږدئ او کو تاسو یې نه را پرېږدئ زه به د سر نه لوپټه لرې کړم ورځم به ورپسې هغوی ته چې پته ولګېده چې دا خو د پاک پیغمبر بیبي ده هسې نه چې دا راوځي د اسمان نه را باندې تندر را پرېنوځي اجازت یې ورکړو خو په شرط د دې چې صرف او صرف 4 کسان به راځي د 4 کسانو نه به زیات نه راځي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ حسین رضی الله تعالی عنہ محمد ابن طلحه یا عبد الله ابن زبیر او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په 4 کس باندې جنازه به راوځي او جنازه هم د شپې راوباسي دروازه به جنازه نه راوباسي د شپې چې کله جنازه د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ راوخله کېده نایله رضی الله تعالی عنها ته مخ کې دیونی ولې د مخ کې ته روانه ده او په 4 کس باندې جنازه را روانه ده نن منګه معمولی کارنامې وکړو جنازې روانې خلک کې په ګلونه شیندي خو د عثمان رضی الله تعالی عنہ د جنازې عجیبه کیفیت ته باغیان په دغه ټیم کې نه صبرېږي او د کاڼو باران په شوره دی په جنازه باندې په تیاره کې په جنازه وشوله دفن شو ورته وی د مسلمانانو په مقبره کې به هم نه دفن کوي چې جنت البقیع ده هغوی همدغه رنګ یې وکړه ځکه چې نور هم فتنه او فساد جوړېدو نو د جنت البقیع نه بار یو ځای کې دفن کو خو چې سار شو الله ته چې څه منظور یې هغه کېږي چې سار شو وکتلی شو نو د عثمان غني رضی الله تعالی عنه قبر په جنت البقیع کې جوړ شوی د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها خپو ته د عثمان غني رضی الله تعالی عنه قبر جوړ شو او په دغه حالت کې دی په جنت البقیع کې مدفون شو حضراتو دا هغه صحابي دی چې ما ورته نوم عثمان غني رضی الله تعالی عنه په نوم سره پیژنو دریم خلیفه دی دومره لوی مشقت په د اسلام د پاره تیر شو